أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي الله غزات انشأ لكم چی درکړی دی تاسو ته السمع طاقت د اوریدو والابصار طاقت د لیدو والافئده او طاقت د سوچ کولو قلیلا ما تشکرون لږ ته شکر گزار شئ وهو الذي الله غزات زرعكم چخوار کړی تاسو فی الارض په مخ د ځمکه و الیه تحشرون دک ذات بم دوباره راغون کی حساب کتاب تا وهو الذي الله غزات یحیی چې ژوند کول کوي و یمیت او مړ کول کوي وله اختلاف الليل والنهار دا هغه په اختیار کې دي تبدیلی د شپې او د ورځې افلا تعقلون دومره د سوچ نه کار نه لې بل قالوا بلکی وی دا مشرکان مثل ما قال الاولون لکه څنګه چې مخکنو کافرانو خبرې کړې وي قالوا اغي ویلیو اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون ای هر کله چې شو مونږه متنا خوري وكنا متنا مړو وكنا ترابا او خوري وعظاما اډوکی ائنا لمبعوثون بیا برا پاسولی شو لقد اعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل فتحقیق سره دا وادي خوشوي دي مونږ سره هم او زمونږ پلارانو سره هم مخکي ان هذا الا اساطير الاولين دا ندي خزړی قصې دي الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سورہ مؤمنون چونکه د خاتمه طرف ته روان دی په دې وجه الله پاک پکې د خپل قدرت او د خپل وحدانیت هغه خبره واضحه کوي په آسان مثال سره ځکه چې سورہ مؤمنون کې مونږ ویلو چې د الله د وحدانیت او د الله د قدرت او د شرک د نفي خبره ده چې الله پاک پکې مونږ ته دا وی چې د الله د ذات نه علاوه بل ذمہوار نشته د الله د ذات نه علاوه بل نازولی نشته او د الله پاک د ذات نه علاوه بل اختیارمند نشته په کائنات کې الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولی الله دا دعوه کوي الله چې دا دومره زیاته مضبوطه کلکه مستحکمه او هغه ابسولوټلی ناٹ والا خبره کوي دا ولی کوي دا ځکه کوي چې هو الذی الله هغه ذات دی انشأ لكم السمع چې تاسو له درکړه د طاقت د اوریدو غوګونه درکړي دي والابصار طاقت د لیدو سترګې درکړي دي والافئده طاقت د سوچ کولو زړه درکړي دي او دا درې د الله پاک د طرف نه یو داسې قیمتي تحفې دي چې دا د بل چا د طرف نه نشي کېدی دک ذات چې کله د دې درې واړو نه ردی په موجودګۍ کې هغه طاقت والی څوک هغه طاقت واپس کولی نشي غوږ به موجودي اورېدل به نه کوي سترګه به موجوده لیدل به نه کوي زړه به موجودي ګډې وړې به وي الله پاک وایي صرف دا نه چې ما وله دا آلات ورکړي دي د آلاتو کې هغه خوبې ما پیدا کړي دي او هغه اوس هم زما په اختیار کې دي زه چې څه وخت غواړم استعمالولی شم او د څه دپاره مې کړي دي چې د انسان یو وخت کې خو به دې عقل استعمال کی یو وخت کې خو به دې دا سوچو کی چېرې یو داسې قدرت والا ذات چې هغه ما کلم کله چیلنج کوي په دې خبره باندې چې زه د نه دا ښکاره آلات نه لمه او زه ته نرشه ته دې دا خواص بدل کا د دې غوږ نه د خولې کارواله او د دې خولې نه د غوږ کارواله ته نرشه نو زه به د بیا هغه وخت کې ومنم چې د دې انسان هم خپل څه پوزیشن شته الله وینا د ټول پوزیشن ما ورکړی دی ما پیدا کړی دی قلیلا ما تشکرون لږون ته کې شکر گزار شو شکر څه دی د الله عبادت وکړه د الله قانون ومنه الله ته عاجزي وکړه وهو الذي الله هغه ذات زرعکم فی الارض والیه تحشرون چې هغه تاسو په مخ د ځمکه خواره کړی او هغه به راجمع کوي دا خواره کړی هغه یو ادم بابا یو هوا ابینه دا دور مخلوق دا اوسم داسې کائنات دي چې هغې ته لا انسان نه دی رسېدلی هغې ته به لا دی رسي ځي به ورته هغه جزیرې هغه سیارې چې په هغې کې مخلوقات شته خو د انسان وس نشته چې هلته کې ورسي تر اوسه پورې د دنیا د جوړېدو زرګونه کاله وشو الله پاک وایي لیکن زما دپاره الیه تحشرون لکه څنګه چې مې خواره کړي دي داسې راجمع کول دا مسله نه ده ولې الله وایي دا خو وړې وړې خبرې دي
د الله پاک د ذات په مخ کې دا وړې خبرې دي د الله د ذات په مخ کې ستاسو په ذهن کې چې کومه خبره ده لویه الله ته هغه څه نه ده وهو الذي یحیی ویمیت الله هغه ذات دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي نو چې یو داسې لوی انقلاب راولي راغونډول او خورول هغه ته څه دي الله وایي هغه کار چې هغه یو مکمل او یو کلم کله چیلنج دی چې انسان یې نشي پوره کولی یو مخلوق یې نشي پوره کولی هغه پیدا کولی ما تاسو ته په دې کې خبره کړې وه چې میډیکل زمونږه هغه الله پاک د دې قدرت د معلومولو دپاره او د دې قدرت ته د رسېدو دپاره او د دې انسان د سترګو غړولو دپاره دومره ورسو چې هغه دا پته ولګوله چې د مور په خېټه باندې چې کوم ماشوم دی هغه روغ دی او که نه بیمار دی هغه نیمګړی دی او که پوره دی دې پورې ورسو هغه هلک دی که جینۍ دی یعنې مذکر دی که مؤنث دی لیکن په دغه ځای کې ورته الله پاسورډ ولګو چې دې دا نشي ویلی چې دې مسلمان دی که کافر دی د ده به عمر ډېري او که عمر بیلیږي نه بس ډاکټران وایي چې موږ دغه ځای ته ورسو که نه بیا نه کولاویږي مخکې دغه ځای پورې موږ ورسو الله ورته خپل قدرت ووایي چې دا زه څومره یو لوی فیکټري ده چې دا هر څه پکې زه جوړوم او چې ولا یحیطون بعلمه الا بما شاء الله ورته دا وایي چې زه چاله سوره علم ورکوم مکه ورکوم سیوا نه ورکوم وګوره کنه ته ما تر دې پورې ورسولې چې ته چې کوم دی نو ساینس دومره ترقي وکړه چې هغه ته وایي بای دا ماشوم دې ټیک نه دی لرې کا ضایع کا کړي دې به تاله کار ګوري هغه لا مکمل جوړ شوی هم نه دی او الله پیدا کوله وکړه ورته چې کوم دی نو دا خبره هم کوله وکړه چې بای دې صحتمند دی که صحتمند نه دی لیکن اوس چې الله نه غواړي خو چې دا هر څه کوله وکړه خو مخکې دي ځي که نه بای د عمر به سوري بای د اخلاق به سینګئ دی به مسلمانی که کافر بی نه بس چې الله پاک په کوم ځای منې کړه الله وایي دکه پورې ما دله علم ورکو سیوا وله نه ورکوما الله پاک وایي ولې د دې دپاره چې وله اختلاف اللیل والنهار هغه دپاره دی تبدیلي د شپې د ورځې چې کله یې وغواړي اکه یو ورځي اوږدې کي اکه یو شپی لنډې کي انسان اریان دریاني چې ګوره داسې وخت و چې موږ به د ماسخوتن مونځ هغه په باندې په 9 په 9 باندې کوو اوس په 20 منټه په 9 باندې کوو او داسې ورځې به هم راشي چې دا 20 منټه 9 بیا نیمه شپې انسان په دې باندې نور نه پوهېږي دا د الله کائنات دی چې څنګه اړي او دا د الله پاک د طرف نه په انسان باندې یو واضح پیغام دی چې په 24 غنټې کې یو منټ داسې نه تېرېږي چې بانک پکې نه ویلي کېږي هغه د انډونیشیا نه شروع شي او چې دلته کې موږ ته رارسي شپی د هلته نه د سارې بالې بانک مړومبنۍ شروع شي او په هره لحظه کې دا بانکونه دا شروع کېږي 24 غنټې دا بانکونه ویلي کېږي هر ځای کې الله پاک یو جدا کائنات یو جدا جهان یو جدا هغه هر څه چې انسان ورته عقل نه رسي د انسان صرف ایمان دی په هغې باندې او الله پاک په دغه ایمان باندې انسان له نمبرې ورکوي الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دوی ته ووایه فلا تعقلون لږ سوچ نه کوې دا څوک کولی شي دا ستاسو د عقل نه ډېر مبرا کارونه څوک کوي بل قالو بلکې دی وایي مثل ما قال الاولون داسې خبرې خو مونږه مخکې مو اورېدلې وي څوک وایي دا مشرکین یې مه کوئ څنګه یې اورېدلې وي قالو دی وایي اذا متنا چې کله شو مونږه مړه دا پیغمبر وایي وکنا ترابا بیا خوري شو عظاما اډوکې شو اینا لمبعوثون بیا به راباسولی شو لقد اعدنا نحنو دا وعده خو مونږ سره اوس کېږي و آباؤنا هذا من قبل زمونږ پلار نیکه سره مخکې شوې وه عادیانو سمودیانو قوم د صالح د لوط سره مخکې شوې وه ان هذا الا اساطیر الاولین دا نه دي خو کیسې دي د ړومبنو او د پخوانو خلکو دا پخوا هم کې دي او دا اوس هم کېږي د دې عقل په دغه ځای باندې بند شي ځکه چې دوی طلبګار نه دي دوی طلب نه کوي د الله پاک د طرف نه د هدایتو نو په ځای د دې چې دوی په دې دوره کائنات کې سوچو کې دوی په دې ناشنا پیدایش باندې سوچو کې او د الله په دې نظام سوچو کې دی صرف د پیغمبر خبره رد کی دی وی نه دا پیغمبر وی چې قیامت ته دا خو زمونږ پلار نیکه ته ویلی شو او زمونږ پلار نیکه چاره ژوندي کړو چې مونږ به را ژوندي کي مونږ دا نه منو دا وادي دي یعنی دا وادي نه دا کیسې دي د مخکنو خلکو الله پاک وی زه چې چاله هدایت ورکوم نو ورکوم ولا زه چې چاله توفیق نه ورکوم نو که هغه ته ساره ماښام تبلیغ کې تبلیغو دا هغه زړه ته نه کوزېږي
بسم الله الرحمن الرحیم وهو الذي الله غزات انشأ لكم السمع چې درکړی دي تاسو ته غوږونه ولا ابصار سترګې ولا افئده زړونه قلیلا ما تشکرون لغون ته شکر وباسه وهو الذي الله غزات زرعكم في الارض چې تاسو خواره کړی په مقدس مکا و الیه ترشرون دغه الله بم دوباره راجم کی وهو الذي الله غزات یحیی و یمیت ژوند کول او وفات کول کی ولا اختلاف الليل والنهار دا غد لپاره تبدیلی د شپې او د ورځې د پلا تعقلون الک دا عقل نکار نه له بل قالوا بلکی وی دا مشرکان مثل ما قال الاولون لك څنګه چې مخکنو کافرانو ویلو قالوا وی ایذا متنا وكنا ترابا ایج شو مونږ مړو خوري و ایذا من ادکی اینا لمبعوثون نو حلقت سره پیدا کړی شو لقد وعدنا نحن واباؤكم هذا من قبل دا وعده خو اوس مونږ سره کیږي زمون پلرانو سره مخکې شوی دا ان هذا الا اساطير الاولين خدا قصیدی د مخکنو خلقو وهو الذي